اکثر مسافر ملګری تپوس کوي چې موږ خپل سرسایه او د خپل نابالغ ماشومان سرسایه او د خپل ښځې سرسایه د کوم ملک په حساب سره ورکو. آیا چې کوم ملک وي موږ پاتې کیږو، کوم ملک چې موږ مسافر وو د دې ملک په حساب سره ورکو او کنه د پاکستان په حساب سره ورکو یا افغانستان په حساب سره ورکو. نو ټول مسافر ملګرو ته گزارش دی چې دا ویډیو تاسو وګورئ کنه، ټول ټینشن به تاسو ختم شي او ټول پریشانی به تاسو ختم شي. ان شاء الله تاسو په مخ باندې به خوشحالي بیا راشي. خو عام خلک کدا ویډیو ګوري کنه، ایتم گزارش ته چې دا ویډیو مسافر ته خامخا تاسو ور شیر کړئ چې تاسو کم ملګری یا رشتہ داران مسافر وي کنه او واده کړی وي ایته دا ویډیو خامخا ورسوي. ټیک شو جی. نو ګوري ملګرو، اوله خبره خدا چې د مسافر کمی خزي دي کنه کاغه په پاکستان یا په افغانستان کې پاتې کیږي، داغه خزو سرسایه خو بسوم د اخ ملک ولا لازم ده چې کم کې خزي پاتې کیږي، یعنی پاکستان ولا سرسایه په غي لازم ده، یا که خزي په افغانستان کې دي د افغانستان ولا سرسایه په خزو باندې لازم ده. ټیک شو. د خزو ولا سرسایه د بهر ملک ولا نه ده. خو اوس نابالغ ماشومان چې کم دي د دې سرسایه به د کم ملک په حساب سره ورکړي. نو ګوري اول تاسو دا مسله یاد کړئ کنه چې کم نابالغ ماشومان وي کنه دای باندې خپل سرسایه نشته دی، د دې سرسایه په پلار باندې لازم ده. د نابالغ ماشومانو د بالغ نه بالغ والا خو چې کم زی کې که پاکستان کې د پاکستان والا به ورکړي، خو چې کم نابالغ ماشومان دي کنه د دې سرسایه چې دا په پلار باندې لازمه ده. او دویمه خبره ده چې انسان باندې هغه سرسایه لازمي چې کم ځای کې دی موجود دی. نو چې دی په خپل په دوبه یا سعودي یا ملیشیا وغیره ملکونو کې پاتې کیږي نو د باندې خپل سرسایه هم داخ کې لازم ده کنه، د دوبه سعودي یا ملیشیا وغیره دغه په د باندې لازم ده. نو د چې کم نابالغ ماشومان دي په هغې باندې خو خپل سرسایه نشته دی، د دې سرسایه خو په پلار باندې لازم ده. نو د دې سرسایه چې ده کنه اب هم د اخ ملک والا ورکی کم ځای کې چې پلار پاتې کیږي، خو لیکن د ټینشن خبره غوړې نه ده، د ټینشن نه مرو باسمه ښه. نو سرسایه خو په د اخ دوبه سعودي یا د ملیشیا لازمه ده، خو ډېرې پیسې به ستاسو نه راځي، ان شاء الله پیسې به ستاسو لږې راځي. خبره دا یاد وساتئ، اکثر دی پریشانه کیږي دی د وجې نه کنه چې دی وایي چې دلته سرسایه اوتی د په دوبه سعودي وغیره کې دلته 25 یا 30 ریاله یا 25 یا 30 درهمه یا 25 یا 30 رنګټ اوتی ده. نو ځکه دی د وجې نه پریشانه کیږي چې موږ خپل سرسایه 30 ریاله یا 30 رنګټ یا 30 درهم ورکو او د نابالغ ماشومانو سرسایه د دغه کیزي په حساب سره ورکو، نو موږ خو وایي کنګال شو، موږ سره به بیا څه پاتې شي؟ نو ستاسو ډېره خرچه به انشاءالله نه راځي. دغه 25 ریال یا 30 ریال رنګټ وغیره چې دي کنه دا د کجورو سرسایه ده، دا چې ده کنه دا د کجورو سرسایه ده، د کجورو قیمت دی او د کجورو قیمت خو ګران دی. تاسو بیا دا څه وکئ کنه چې دغه غټې خرچې نه ځان بچ کول غواړئ په دوه صورتو کې بچ کیږئ. نمبر 1 تاسو په خپل ملک ترنګ وکئ پاکستان ته یا که افغانستان یا تاسو افغانستان د بکال وکئ ټلیفون مو ورته وکئ چې دغلته زمونږ په ځای باندې او زمونږ د نابالغ ماشومانو په ځای باندې تاسو نفس غنم ورکئ، قیمت نه غنم چته غریبانانو ته ورکئ یا اوړه غریبانانو ته ورکئ، سونه اوړه یا سونه غنم به ورکوئ، د یو کس په سر باندې 2 سیره غنم ورکئ. که تاسو یوازې یئ او خپل سرسایه په لږو پیسو کې ادا کول غواړئ ورته زما په سر باندې دخل ده چېرته غریبانانو ته 2 سیره غنم ورکئ. یا که یو تاسو یئ او یو نابالغ ماشوم په پاکستان کې دی یا لور په پاکستان کې ده نو 2 شوئ که نه، نو بیا څو شو ورته 4 کیلو غنم چېرته غریبانانو ته ورکئ. ټیک شو. او که 2 ماشومان مو دي یو تاسو شوئ نو 3 شوئ، نو بیا څو شو 6 کیلو غنم یا 6 کیلو اوړه دا چېرته غریبانانو ته ورکئ، بس تاسو سرسایه ادا شوه، قیمت لږ دی که نه. غنمو باندې تاسو به خلاص شئ، هغه 25 یا 30 ریال یا درهمو کیسه به ختمه شي. نو نفس غنم یا نفس اوړه چې ورکئ که نه په لږو پیسو کې بس تاسو سرسایه ادا شو، پوره اجر به درته ملاویږي. اجر کې به کمې نه راځي، ګورئ ښه اجر به درته انشاءالله پوره ملاویږي. ټیک شو. بله خبره نفس غنم یا نفس اوړه ورکولی شئ، یا داسې وکئ تاسو چې کوم ملک کې تاسو پاتې کیږئ په دوبۍ کې، په سعودي کې، په ملیشیا وغیره وغیره کې، دغلته تاسو د غنمو قیمت معلوم کئ یا د اوړو قیمت معلوم کئ چې د 2 سیره غنمو څه قیمت دی که نه، بس دا د یو کس سرسایه ده. ټیک شو که نه. نو د غنمو یا د اوړو قیمت تاسو د هغه ملک معلوم کړئ چې کوم کې تاسو پاتې کیږئ، نو د اوړو په حساب سره مو ورکولی شئ. که تاسو د اوړو قیمت معلوم کړئ، که سعودي کې پاتې کیږئ د 1 کیلو غنمو یا 1 کیلو اوړه دا چې دي د 100 روپو دي، هغه قیمت چې تاسو معلوم کړئ د 2 سیره غنمو چې کوم قیمت تاسو معلوم کړئ که نه، بس دغه د یو کس سرسایه ده.
بیا چې څونه ستاسو ماشومان دي هغې کې ولا بیا ضرب ورکوئ. نو امید دی چې انشاءالله ستاسو دا ټینشن به ختم شوي وي او دغه پریشاني به ستاسو ختمه شوي وي. که سرسایه یا زکات ورکوئ د بهر ملک په حساب سره ستاسو ماشومان ګڼ دي، په ریالونو کې هغه چې کوم 25 یا 30 ریال یا درهم وغیره دي که هغه نشي ادا کولی، دغه د کجورو سرسایه ده ښه ده چې زیات قیمت دی، نو بیا د اوړو یا د غنمو قیمت معلوم کوي او پاکستان کې بیا کال وکړي چې دونه پیسې ورکړي زموږ په بدل کې. او که قیمت نشي معلومولی ورته وایي چې زموږ په بدل کې او زموږ د نابالغه ماشومانو په بدل کې دغه نفس اوړه ورکوي یا نفس غنم ورکوي، بس تاسو سرسایه به ادا شي. د یو کس په سر باندې 2 کیلو غنم یا 2 کیلو اوړه او ستاسو نابالغه ماشومان هم چې څونه دي یې کې ولا بیا ضرب ورکوئ. نو امید چې انشاءالله تاسو به پوه شوي، که بیا هم پکې تاسو ته خیر پوسي څه مسله وي یو ځای کې پوه شوي نه یې نو خیر بیا هم کمنټ کې رابطه کولی شئ. انشاءالله بیا به هم زه کوشش وکړم چې تاسو پوه کړم، خو دا ویډیو به ګورئ ډېره شیر کوئ، هر مسافر ته به دا ویډیو خامخا تاسو رسوئ. ټیک شوه جي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.